د موسی علیہ السلام زمانہ ده او یو سره دی هغه ګډې سره اوس خیال دا کړی دی چې ګډې خو سره او دې سره سره خدای هم یادوه ما لګیا دی چې یا الله ته به چرته ستړی به یې چې لږه چاپي درته یا الله ته به چرته زما د دې ګډو د چیلو ډېر مزېدار پی دي چې دا در باندې اوس یا الله ته به چرته جامې به دي خیرني چې درته امید ځای وظیفه اوس عزیزانو په ظاهر که تاسو وګورئ دا هر یو لفظ چې دی دا د کفر که ستا دا عقیده چې الله ستا چاپای ته محتاج دی نو کافر بشي که ستا دا عقیده چې الله ستا د ګډو د چیلو پیو ته محتاج نو کافر بشي که ستا دا عقیده چې الله ستا جامو وینځلو ته محتاج دی نو کافر بشي دا الفاظ وګورئ په ظاهر ټول د کفر او شپون لګیا دی دغه وظیفه موسی علیہ السلام ته راته هغه ورته وی چې دا څه وی هغه صاحب زه وظیفه کوم خدای یاد هغه ورته ظالمه تا څنګه خدای یاد دا خود کفر الفاظ الله دې کدا کی ترا له چې الله زما دې شي ته محتاج دی نو پټی کی وکړه ټول کائنات خدای ته محتاج دی او خدای چا ته محتاج مدا خود کفر الفاظ اشکون ورته وی چې موسی کدا د کفر الفاظ دي نو زما خوش پېته کاله وشو چې دا وظیفه موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې شپېته کاله وشو چې بیره دی راکړه هغه ګډې او چیلای په ځای پرېښوی او لاړو نسکور په یو کنده کې پروت دی او جاړي چې خدای اوس زه څه خبرې یم چې ته څنګه خدای اوس څنګه یادېدل غواړې ما ته څه پته لکه زموږ دا زمانه اوس وګورئ دې سپین ږیرو بوډاګانو نه تپوس وکړئ چې کاکا تاسو خدای څو منئ بوډا خو به ووایي چې یوې منئ لیکن تا سره د خدای په یووالي څه دلیل شته ته خدای ولې یو منې دلیل لرې ما به وایي نه نو دا یاد لره چې خدای څوک یو مني او دلیل ورسره نه دا ایمان ناقص دی دا ایمان کامل دی الله چې یو منئ نو د هغه د یووالي دلایل به زده کوئ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د خدای پیغمبر منئ نو د هغه د پیغمبرۍ باندې دلایل به زده کوئ چې د هغه د پیغمبرۍ دلیل څه دی نو که خدای یو مني او دلیل در سره نه دا ایمان ناقص دی که پیغمبر یو مني او خاتم النبیین مني او دلیل در سره نه دا ایمان ناقص تاسو خیال را نو موسی علیہ السلام هغه شپون جاری چې خدایا زه څه خبره چې ته څنګه خدای او څنګه یادول غواړې عزیزانو خفه نشئ تاسو تجربه وکئ نور مذهب خو پرېږده زمونږ دا کلمې د عام خلکو نه اورېدل شروع کړي ټول خلک کلمې غلط ټول غلط لا اله الا الله دغه زده کوي خالي د جمعې په مونځ کار نه کېږي بندګر مولا پسې والله کوم دا خلاص کړي بندګر مولا ځان نه بچته د خدای په قهر اختی زولنې به په خپو کې پرتې وي او خدای خبر چې کوم دوزخ ته به راکاږي ته پوه شئ دغه زده کوي لا اله الا الله یو ډله ده چې هغه د هېڅ شي په وجود قایله نه ده لا موجود هېڅ شی نشته هلکه دا تاسو چې وایي مونږ هېڅ شی علماو راټینګ کړي دي چې دا موجودات کائنات وغیره وغیره دا څه وایي هغې ورته وایي چې کوم شی به چې شبا نشتېږي سبا به چې کوم شی نشتېږي د هغې نن تصور د نشت ځای سبا به چې کوم شی نه نو که ته نن وایې چې نشته د دا ځای موتو پیغمبر فرمایلی دي موتو قبل ان تموت مړه شئ په خوا د مرګ نه چې لا مړ نه یې نو ځان مړ تصور نو چې په ژوند ځان مړ تصور کې نو مړی اغلا کوي مړی زنا کوي مړی شراب څکي مړی کم ګناه کوي کوړو چې دمړو پشپاسو کلوا پخا کی دا ثواب دے گیر پوخ کی دا ثواب دے پلانے کو چرک چالو رکنو نیر بجنت اد مولا خزه اوریدلی دی هغه خیال کړی دی چې زواله جنت ته چرګ هغه چا مولا کور ته تللی دی ویل چې دا چرګ کوم ځای ویل خو تعال ته مانځه کې ویل چې چرګ چالال کو نیک به جنت ته ځي نو مام دا چرګ راونی و چې زه جنت ته لاړ شم ستا ویل خدای کور وان که دا خلا دی کړی و ویل مریم
خلق راله مرد مولا مرد مولا مرد مولا مرد مرا ویلم بولو په کپنې کو خزي ورته پاسه بیخ پیوز اخا خول لري وړي ویل زمرم کړ دی ولاله مری مر وی جنازه دی رواني مرا وړه دې دی چې لا حق کی ور کوس کړه دې خزي ویلو درې به مالې څه وصیت کړي ور کوزا شوی دا فختی در پسې لګي بیخ بندای دی ویل مړې مړ اچرګ ویل خاودرېګر پاس چرا ټوپ کړې دې आवाज کړې دې ویل خلک واوري مولا مر شو راځي مال تعالی راځي مړی کپن په سر نه د لحد نه راټوپ ویل د چاپلا خو به تعالی نو یو رورا کار چې مونږ چرګ پسې مړ یو موتو قبل ان تموتو د پیغمبر فرمان لاندې ځان مړ تصور نو چې ځان مړ تصور کې نو ټول ګناهونه بدر نه سل د ګناه اراده به ختم شي چې زمړي اره ګناه ته چې ورځي نو ته به چې زه خو مړ خدا ګناه نه لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سره راغی ویسے ما ته داسې یو ټکی وښایا چې زه په هغې عمل وکړم او چې جنت ته لاړ شم اره ګناه نه نشم منې کېدی او یو ټکی راته ویل بچیه دروغ مه وایه دروغ ویل بس غلا پسې تللی دی خیال یې کړی دی چې که د پیغمبر مجلس ته لاړې هغه ته خو خدای هر څه ښایي او راته ووایي چې تا خو غلا کړې ده نو خلک به وایي چې هوی دا خو غل او که ویم چې نه مې دا کړي نو د دروغو نه مې توبه ویستې ده دروغجن به شي غلا یې پرېږدي زنا پسې تللی دی هلته دا تصور ورغلی چې که پیغمبر تپوس وکړو چې تا خو زنا کړې ده که ویم چې نه مې دا کړي هلته مې دروغو نه توبه ویستې ده او که ویم چې کړې ده نو خلک به وایي چې دا خو زنا کړه ټول ګناهونه یې په دې یو توبه پرېښود زما په خبره پوهېږئ زمونږ توبې چې دي عزیزانو هغه وایي په خوله لیلا په زړه کې ټک د پاسه برګ په خوله لیلا په زړه کې ټک د پاسه برګ په خوله خندا په زړه بېایمانې مسلمان او سر د سنډا سرمن د میخې د ورځې شیخې د شپې خورې پردي مال تسپې هم لاس کاله به دغسې غوپې په جهنم کې په یو پیسه یوه لیش دا واړه طبقه ځمکه به زولنه وي او ستا غاړه کې به پرته وي او ته به خدای ته پېښ یو دی پرون مې په یو قبر تقریر کول او ما وی خبره واورئ دا ټول غوړ زیړ ولاړ د ملا خبره خو درته د اوښ پوسکی ښکاري بباد آمد او بباد را او یو ټکی ومنئ یو چې یو بزرګ د بل بزرګ په قبر تېرېده ورته یې سال دی هغه لاندې نه ورته آواز وکړو چې پاس نه څه د حال پوښتنې کوي چې لاندې راشي نو درته پته به ولګي نو لاندې تله خو د هر چا یقیني دي نو چې ورشي هر شی به په خپلو سترګو بیا به لاسونه مروړې او خدای ته به التجا کوي چې یا الله واپس مې ولېږه چې ته څه ویا به کوو الله به وایي د خدای یوه وعده وه او رښتیا دنیا کې درته پیغمبران او کتابونه رالیږلي او ورسه نه پوه وې اوس یې څه نه کړي نو زما دیدانو عرض دا و چې سوچ وکړئ موږ د هلاکت او د تباهۍ په پلیټ فارم ولاړ د تباهۍ طرف ته روان یو د ترقۍ طرف ته نه روان دا د پاکستان حکومتونه په شکرو غول خوري چې ملک په ترقۍ روان دی ملک په ترقۍ روان دی ملک ستا په ترقۍ ملک ستا د هلاکت او د پلیټ د تباهۍ په پلیټ فارم ولاړ هره ورځ هغه غشي ستاسو په سینو ننوځي چې تاسو سره د هغې علاج دی غشي ستا ملک په ترقۍ روان دی تاسو وګورئ د بجلۍ په دې بیلونو کې یو فیول ټیکس لګېدلی فیول ټیکس
फ्यूल टैक्स पार बिल के सल यो निम सल 200 تا वो बिजली नहीं खर्च करी हुई बदा फ्यूल टैक्स स्ताद मल्क पैदावार दे बिजली स्ताद मल्क او باغی کی د دوی چې چپاخه هغه در باندې لګي انکم ټیکس وګورئ انسپکټران سکول کې د څوک سبق وي او پلانې څه چل کیو کړه د خی او کبدی د انکم ټیکس شیټای چې در پسې راشي التبذی کده نور کې حوالات او جیل کې بګی دا عذابونه دي چې پتا سنا د خوار او د غریب یو کور یو جونګره وي 1200 روپے ٹیکس په پیو لګي جرا چاته کې او بیا دنیا کې دولت او سترګه کې نو پارشي تاسو جرا څوک تاسو دا شیخان میخان کې دفتر ته نږدې ورشي دا سمندام درکې یزا شیخ صاحب کې اوس پولیس تاواز کوي منډه و نن ته غریب ته 0 روپے بل کې د بجلی یو باتای دا 0 روپے بل ورغه کې یو باتای ویل بل داخل کنو بیا جګړه تاسو خدای هلاک کړه چې هلاک شي په دې دفترو کې ناس تو تر د دې شاهانو د غټانو د نوابانو د پلار دی چاته چې سپیشل جنریټر لګېدلی دي هاوس رینټ وګوره هاوس رینټ په خپل کور کې به اوسېږي او کرۍ بدل حکومت درکوي دا وزیرانو ګوره اوسېږي په خپلو کورونو کې او 15,000 او 10,000 روپۍ میاشت د حکومت نه د خپل کور کرۍ دی په دې پوهېږي خدای خوار نه کوي پوهېږئ په خبره هاوس رینټ زه 1 روپۍ کرۍ زه اوسېږم خپل کور کې او د خپل کور کرۍ حکومت له ورکوم وزیر اوسېږي خپل کور کې دا پټه پورون قوم چې دی دا اوس هم دې خلکو پسې منډې وایي او ټوکری ورته کي دا نه وایي چې تاسو خدای هلاک کړه زما یو جونګره د پلار راته پرېښې د ښځو کوټه په هغې ولې ټیکس ولګوي ما یو دوکان دی پکې مې د 500 روپو کریانه چولې ده بچوړه پکې روټۍ نشم پیدا کولی زه تاله ټیکس څنګه ته وایه ملک بغیر ټیکس نه چلېږي ملک او نه چلېدو ما نه دا ګیره کله کوي د شاهانو خرچ کم کوي نن ستا د کرکټ په میچ باندې کروڑونه روپۍ خرچ دی د ملک دی که نه دی ډېر ښه یې ډېر تاسو غریبان هم په کور کې ټلویزیون ساتلی ټوله ورځ کرکټ میچ ته نه ساتلی هم دي که نه وایي دوی رنګین کی په کور کې ساتلی دی ټوله ورځ کرکټ میچ ته نه دا زمون بچی وګوره حرامیان د حرامو د نطفې پیدا دومره د ډوګان هم ورته عادت کړي کوم ماشوم چې ګورې غوږ پرې نیولی داسې کوي که نه کوم یو ګډم زوی چې ګورې غوږ ته به یې ریډو نیولي څه چل دی هلکه د سوټی زویه کرکټ میچ اورم تاسو خدای هلاک کرکټ میچ اورېدل په دې پاکستان کې ډېر ضروري کرکټ میچ اورېدل ورشه په شیباغ کې چې کوم سټیډیم جوړ شو کرکټ میچ دپاره 100 کروڑ روپۍ پې لګېدلي چاته پته ده یو ارب روپۍ پې ولګېدي یو ارب روپۍ په کرکټ میچ ورشه ډیفنس قانون سره چې کوم سټیډیم جوړېږي د شاهانو د ښځو ګډېدو دپاره په هغې به 1.5 کروڑ روپۍ دی ستا ښځې لرې په میچونو له او ګډېدو له سټیډیمونه جوړېږي خدار دي سبا به بیا دی له ووټ ورکوي او دوی به بیا کامیابوي کوئ به که نه تاسو به وګورئ ته ته ورشه چې ځان ته څه وایي هغې ورته زه قطعا عزیزانو نه امید یم د دې ملک نه چې دا ملک به هم چېرته د سړي زامن کي زمونږ اولاد تباه شو بچي تباه کي ورشه ستا په دې به ټي وي سټیشن باندې
د پاکستان ته د سټیډیمونو جوړولو ډېر ضرورت دی د پاکستان ته د ټي وي سټیشنو جوړولو ډېر ضرورت دی د پاکستان ته ستا په غرونو کې بوسترو لګولو باندې ډېر ضرورت دی او که د خلک چې نن رشوتونه علي دا ګرموئ ما د کلرک 900 روپۍ تنخوا ده 900 دا چې 9 سره 9 پیدا نه کړي په میاشت کې د دا مور حقیقي چېرته د ده بچو له بروړه بم په ځای جیب لټوي په دې چوکونو کې ولاړ دي بم نه لټوي جیب لټوي خو تاسو په ایمان ووایئ چې د پولیس د سپۍ 200 تنخوا او 24 घंटे د تاڼې نوکر دی هسې د انصاف خبره کوم او شرط انصاف نه باشد کې تو فرمان نه دی چې 24 घंटे ټوپک په اوږه په دې سړک وګرځي او 200 سره 800 نورې پیدا نه کړي دی به ښځه چېرته ټاټکي له راوباد وکړي نو ملا اوس ملا خو ما ته اوس ته ویلي چې سړي ما ته وایي کشمیر ته تللی مال نه یم تللی ویل ته څنګه ملا یې چې کشمیر ته نه یې تللی مال ته تللی ویل نه زه هم نه یم تللی نو مال د اوس قوم امام چېرته غیرتي کېدی شي و چې څنګه ته یې داسې زه یم بیخ زه ته نه یې تللی بې غیرته یې زه هم بې غیرته نه یم نو چې څنګه ته مردار خورې داسې زه بچ پاتې کېدی شي چې اوس وزیر صاحب جومات ته راشي وایي ملا صاحب دا 50,000 روپۍ شکرانه مې رالېږلې ده راوړې مې دا قبول یې که زه وایم قبول نه اومه پیړۍ دی چې هلک ته لاره بېړي دې هر کړي ځکه چې زه هم تا وږی ساتلی یم په دې جومات کې ناست یم په ایمان ووایئ زما د جامې تپوس دې کړی یاره ووایئ په ایمان کې د ملا خپتک سورې د بدې ورځ او په سجده پرېږدي ورته یې ښکاري او ورته وګورې نو یو به وله پرتوګ راوړی چې وایي چې دا به وایي چې ملا صاحب شرمېدلي یله غوندې دا ته به وکړي خدای بیخ په هغه سکا سرمن وباسه د ګډوري عام یو سئ بل جومات لی ورکړي ځکه چې دې ملا ماله د استنجا لوټې نه یې راکړی چې ورکړي نو ټول کال ملا ستا سرسایه او سرمنې ته ناست دی نو چې هغه له 50,000 روپۍ خدای په راستۍ چې هغه د وزیر هغه اومه پیړۍ جنوي ځکه چې زم تا وږی سه بیا وګورئ په دې خبیث ملک ټوله ورځ د ملا چڼی ګرځي په کوڅو کې وظیفه لیا او ایماندار هغه ستا څښا او مردارې ټوکړې او پیشو جوټه کړې ترکاري هغه راوړي دا جومات دا ده چې پکې نه د دې امام په سترګو ړوند دی په دې مسله کله ولاړ الحمدلله ټول سلام وګرځي کېړی ونیسي دا چاونه وی چې هلکه بیجي صاحب ټوخېږي او بوتل شربت درته راوړه په دې جومات نام کوفه ده باخره چې زمونږ د دوایانو دکان دی او ستاسو دا د جمعې د ورځې چنده چې قسم په خدای دی چې په دې د حافظانو دوایانو او دې لوړه او چیني پیاز او تیسمار خانی چې زمونږ وګورې او خبرې مو ګورې نور الګاو ما ته څه ټوک ټوک کې چېرته علاج نه کوي ما پیسې را سره نشته چې شربت واخلم ما ته نو بیا ما ودرېږه په مسله او چې ویل بیا ما ودرېږه د دې مرۍ نه مې ونی چې ومې نه و یو څو جکه مې ورکړو د جومات د کړکۍ نه مې بار او ورپسې مې ور ټوپ کړو په دا خېټه مې یو څو ټوپه ورکړو مال دې له د ایمان نشته چې دا 2 روپۍ والا چې په ټوکي ګولۍ کې والا په مسله ما ودرېږه بیا په ټوکي بس خدای پېژندلي د خدای د کور څوکیدار درته سپک کاري خدای سپکه ورک کړی د خدای د کور جاروکخ درته سپک کاري خدای سپکه ورک کړی د ښځو د جواب پاتې نه شو د ښځو د جواب دی که زمونږ ښځې وایي د صدر روډ له ځمه وایي چې ها زه درپسې وروسته نه جارو وه که د غریبانو ښځې وایي زه به بوم یاد یم که کور کې مې باد دا شیخونه ورپسې ویلی شي که مطلب که ویل چې بابر بابا لازم هلته مالګه څټمه که پړه مې تیار دی که ویل ته دیوانه بابا لازم غیب بلم دي را به په مونږ غیب بلم هم دي زمونږ په دې ښځو غیب بلم ناست کومې غریبې ښځې چې چکر لارو وشي غیب بلم کې کېږي ته ورته کولی شي د خدای کور له سپک ګورې او به رسوا کېږي
تاسو به د ځان تماشې وکړئ. قسم په خدای دی هغه آفت به در باندې راځي، هغه چې د نوح علیه السلام غوندې به ستاسو لاشونه پړسېدلي پراته یو کارګان به وښي، داسې عذاب به در باندې. د امریکې صدر ریګن نامه ده، د ریګن ښځه خدای راونیوه او د سینې کینسر یې شو. کینسر پېژنئ؟ ناسوري شو. د ریګن اعلی طاقت دی نن په ملک او دنیا کې. سینه یې ترې غوڅه کړه او ریګن د خپلې ښځې سینه بچ نه کړی. نو تا چې خدای راونیسي تا به کوم تا به امریکا بچ کړي؟ امریکا خو ستا ملګرې ده، ورځ بیرته در باندې روس بمباري کوي او د ورځې درنه 50-60 مړه کوي. هغه دله چې تا ته رارسي ستا به بیړي تباهي. نو زما عزیزانو په دې کائنات کې بل څوک نشته سوا د خدای، او خدای چې د چاوي نو دا غار څوک. والله العظیم چې ته عظیم انسان شوې ته به په کور کې پروت یې، په کور کې او په سورو کې به درنه مږي یري. حضرت عمر د شپې ګشت کولو په خپل ښار کې، یو کور کې د مور او لور جګړه وه. مور یې وې بچیانه په دې پیو کې لږې اوبه واچوه، کم دي سبا به پیسې کم دي. لور یې ورته ویل مور امیر المؤمنین اعلان کړی دی چې که چا پیو کې اوبه واچول نو سزا به ورکړو. پیو کې اوبه نن ستا ملک کې وګوره، د پیو کې اوبه ګجران پکې بیلې واچي، چا ګجران نه سوکوالي پکې بیلې واچي، دکاندار ته چې راشي پکې بیلې واچي. ستا دې ذلیل قوم سرې خښتې وړه کړي دي او د کورکمان په نرخ یې قرض کړي. د کورکمان قسم په خدای چې ستا دې قوم د سپو غوښې د ګډورو په نرخ خرڅوي. زمونږ په دې کلي کې یو کسان د مردارې اسپې غوښې په دې قوم خرڅې کړي او پلوري. د مردارې اسپې 20 کاله وشو چې دا مې لیدلي دغه چې زه د لوږې مړ کېږم دغه کساب نه غوښه. اوس هم چې په لاره ځم او لاس راکړي بیا زر لاس په صابون ووینځم چې دې ظالم بیا څه چل کړي. دا هغه ذلیل قوم دا مونږ هو د بدې ورځې ښه د بدې ورځې ښه مه نشته، اوس هم نشته، زور هم نشته، بچام لاس نه بریږي کینی مو په رڼا ورځې د بل غوښې او تیکو پړو ولاړ. شیطانت زمون کور کلی دی، دوه جنګول زمون کور کلی دی، فتنې زمون کوسی سنت د خدای خوار وبري. وریجې پخ کړي دي او صاحب قورمې دي او دا دغه لګولي دي دا ګټ چاپېر جناتونه مالکیوں ته نه دی ویلي نه به راځم بل وی ما ته نه دی مالداري غریب کور وران شو او دوی لا پکې ته پرخان. نو خدای ته وګوره یو د خدای قوم خدای ته وګوره ویښ عقل وکړي د خدای وګه مزدوری کې لګیا ہے د خدای په کار اخته ہے 4-5,000 روپۍ دی ونی ولګولې پر اندوستره خدای نه دا چې دا وریجې څوک هلکه تاسو حکم دا وریجې موږ کې خلکو پرونی په ایمان وایي چې دا چې ویلي چې خدای در سره ډېر ویلي زه ته قول په واده کې د 100-150 کسانو نه زیات کسانو ته د ولیمې دعوت ورکول خلاف سنت. دعوت به همداسې ورکوې چې څومره ستا د وسې بس کې به نه وکړي لکه حضرت علي د کجورو د اوربشو د روټۍ دعوت. نن تراشه وګوره یو کال باندې 100 او 150 روپۍ خرچ کړه. د کوم قوم لوفري او عیاشي چې دې حد ته ورسي قوم به ښه ورځ ګوري. خوار غریب وي په 10 روپۍ کارت بچا. زما د زوی واده و یو سړي ته مې دوست مې ومالي ویل چې کارت مار نشته ماننا
ویل نو بیکاره څنګه دی؟ ما دا زما خپله کاټ نه خرابه ده، کرانې نو د سړي زوی به نه وي. چې رانه ویل ولې مال کرانې نو خپې به در باندې مات چې د کاغذ دی د پلار حق دی نو ورک شه خوار چې ما ته چا به د واده ونه مړی نه مې چې رانه شي ستاسو مړي دې خدای که تاسو راغی او زه مړ وم والله که مې خدای وبخ مړی څه کې چې مړ شي د عربو کار دی خلاص یو سادرګې ته تاو کو پوته ولا وکناو سپردم بتو مایه خیشرا سپردم بتو مایه خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا چې سړی ته وای اسداد کې یاد لري چې دا عظیم انسان